مشرانو ملګرو نن سبا بعضې پارټۍ ګیله کوي او مطالبه کوي چې په الیکشن کې هغوی سره زیاتې کړي. زه یو سیاسي ورکر په حیثیت د دې خبرې په حق کې چې هر چا ته پکار دی چې په یو نظر وکتلی شي او دې میدان کې هر چا له پوره موقع ورکړي شي. زه د دې خبرې په حق کې کوشش کوم تپوس کوم چې کوم خلک نن دا ګیله کوي چې هغوی سره زیاتې کېږي چې د بې انصافۍ په لار رالې او پردي حق یې واخیست او د پردي حق په بنیاد دې ځان کورسۍ ته ورسو، نو بیا خو به یو نه یوه ورځ دا ولیدې. نن په ټول ملک کې دا فریاد کېږي او زه دې تپوس کوم چې د دې ذمهوار څوک دي؟ دا د چا د لاسه؟ دا د دې د خپلو مشرانو د لاسه. څومره وینه چې زمونږ توی شوې ده، د یوې بلې ډلې دومره وینه توی شوې ده، چرې هم موږ تاسو ته راغلي دي چې راپاڅئ او دې تاڼو ته اور ورته کړئ، دې چوړې ته اور ورته کړئ. موږ تاسو ته راکله ویلي دي چې قانون په خپل لاس کې والئ. موږ چرې تاسو ته ویلي دي چې په دې ملک کې انتشار پیدا کړئ، خانه جنګي پیدا کړئ. چرې نه، خپله وینه هم توی شوې ده، هر زخم هم برداشت کړی، د لوی نه لویه قرباني زما مشرانو او زما ځوانانو ورکړې ده، خو نن په ملک کې انتشار پیدا کړی دی او نن په ملک کې خانه جنګي پیدا کړې ده. 9 کاله که حساب کتاب وغواړم نو عجیبه مشکل دا دی چې د چا نه غواړم هغوی اوس په یو بل الزامونه لګوي. که زه 9 کاله د عمران خان نه حساب کتاب غواړم د دې صوبې او 4 کاله د هغه نه حساب کتاب غواړم د وزیر اعظم په حیثیت چې وزیر اعظم و، نو پرویز خټک بیان راځي چې پاکستان کې د ټولو نه زیات غلا عمران خان کړی. دا زه نه یم وایي، دا پرویز خټک ویلي دي. تاسو دا بیانونه کتلي دي که نه؟ پرویز خټک وایي چې د ټولو نه زیات غلا عمران خان کړې ده او پرویز خټک دا وایي چې 4 کاله عمران خان دې صوبې سره ډېره بې انصافي کړې ده او ډېر زور یې کړی دی چې کله عمران خان وزیر اعظم او چې عمران خان نه تپوس وکړې نو هغه څه وایي؟ هغه وایي ما ډېر بې اعتباره او بېایمانه لیدلي دي خو ما د پرویز خټک او د محمود خان دومره بې اعتباره او بېایمانه نه لیدلي. عجیبه کار دا دی چې یو وایي دا د ده د لاسه او بل وایي د ده د لاسه، خو پښتنو سره خو زیاتې وشو که نه؟ پښتانه خو د خپل حق نه محرومه شو که نه؟ تاسو د یو کور مشري کوئ، خدای مکه الله مکه چې په قرضو کې ګیر شئ او قرضې نه شئ ورکولی، تاسو دا کور بیا د چلېدو دی. دا صوبه چې په 80 کاله کې 100 اربه قرضدارې وه، دا صوبه نن 1000 اربه روپۍ قرضدارې ده. 900 اربه روپۍ قرضه په 9 کاله کې اخیستل شوې ده. نن دا صوبه د هغې قرضو د واپسۍ پوزیشن کې نه ده. هغه خزانه چې یو وخت کې ما دا دعوه کوله چې خزانه ډکه ده، هغه خزانه نن خالي ده. هغه د بجلۍ منافع چې په یو وخت کې 110 ارب روپۍ مونږ لرولې، نن 300 ارب روپۍ دا صوبه محرومه ده د بجلۍ د منافع نه. زاهد خان وایي ګیس غواړئ او که نه غواړئ چې چېرته هم ګیس وي خامخا خلک ګیس غواړي. او زاهد خان دا د ګیس جنګ د یو خال مسله تکلیف نه دی، دا د ټولو پښتنو د ټولې پښتونخوا مقدمه ده. آئین دا وایي چې په کومه صوبه کې او په کومه علاقه کې ګیس پیدا کېږي لومړنی حق پې د هغې علاقې او د هغې صوبې دی. نو زه بیا تپوس کوم د پاکستان د ریاست نه چې آئین دا وایي نو تاسو بیا زما دا حق تسلیموئ. الله دې کړي چې د الیکشن داسې نتیجه راشي چې د پنجاب وزیر اعظم بغیر د پښتنو د ووټ د وزیر اعظم نشي کولی. یا دا دې کړي نو که هغه ووټ ما سره او که هغه ووټ یو بل پښتون سره، نو اوس نه ورته ویل چې په یو خبره دې را سره اتفاق وکړي، په یو خبره دې را سره کم از کم دا نور پښتانه چې کوم زما په پارټۍ کې نه وي او زما د پارټۍ نه بار وي، د دې د مشران دې را سره په یو خبره اتفاق وکړي چې که ایو وزیر اعظم و نو موږ به وزارتونه نه غواړو، موږ به په کرسۍ جنګ نه کوو، موږ به په حکومتي عهدو جنګ نه کوو. اول به ټول ځو ټول به کینو او سبا خبرې به کوو چې که په بجلۍ باندې پښتنو حق لري، که په ګیس باندې پښتنو حق لري، که په معدنیاتو باندې پښتنو حق لري، که په ترقۍ آبادۍ او ودانۍ کې زموږ برخه لري، نو ووټ ورکوو، کني بلکل ووټ نه ورکوو. نن دا بنیادي جنګ دی. نن دا تاسو نارې وکړئ چې ولس غواړي یو ځل بیا. زما گزارش وره خبره د حیدر د ذات نه ده، خبره د حیدر د ذات نه ده، خبره زما د قام ده، خبره زما د وطن ده.
خبره ستاسو ده، خبره د پښتنو ده، خبره د پښتنو د حق ده، خبره د پښتنو د برخې ده، خبره د امن ده، خبره د دې ځوانانو د دې کشرانو د روښانه مستقبل ده. دغه ولس غواړي، ولس حیدر نه غواړي، ولس دا غواړي او حیدر هم دا غواړي. خو چې د حیدر مټې دي مضبوطې، نو حیدر دا نشي حاصلولی. زما مټې مضبوطې کې، پارټي مضبوطه کې، جنډه مضبوطه کې، چې په کولو مټ بیا دا حق دی خپل صوبې ته. زه دغې جرګې له تاسو نه راغلی، اتم پسې خو به نهم تاریخ هم راځي که نه؟ نو نهم تاریخ نه پس به انشاءالله ملاقات کېږي چې څومره خدای مګه تاسو کړی. زما د ذات په دومره نقصان نه کېږي چې څومره نقصان به بیا 15 کاله د پښتنو کېږي. د قام نقصان نه کېږي. اخر تر کله پورې به مونږ دا هر څه برداشت کړو؟ کله پورې؟ ګورې خوا ته دلته ووټ غواړو، په خپله نظریه ووټ غواړو. چترال کې ووټ غواړم ځکه چې چترال کې که یونیورسټي کولاو شوې ده نو سرې جنډې له برکته کولاو شوې. په چترال کې که بایپاس جوړ دی نو د سرې جنډې له برکته جوړ دی. په چترال کې که بې شماره کالجونه او های سکول جوړ دي نو د ټول د لوی تعداد د سرې جنډې د سکولونو او د کالجونو دي. او بیا راځئ بېرته د دوی د یونیورسټۍ د بنیاد چا ایښی دی؟ د بنیر د یونیورسټۍ د بنیاد چا ایښی دی؟ بیا د کومناک د سړک بنیاد چا ایښی دی؟ دا نیمګړي اریګیشن سکیمونه چا منظور کړي دي؟ دا د چکدرې د پل چا جوړ کړی دی؟ دا د چکدرې د وره د بحرین پورې دا دوی سړک چا جوړ کړی دی؟ دا د چکدرې د وره تر د کارام پورې دا ټول پلونه چا نوي جوړ کړي دي؟ دا دارالقضا چا جوړه کړې ده؟ دا کلکتارونه چا جوړې کړي دي؟ دا کالجونه چا جوړې کړي دي؟ دا سوات یونیورسټي چا جوړ دا دلته پلونه چا جوړ کړي دي؟ اوډیګرام پل چا جوړ کړی دی؟ حیدر خان نه، د الله په حکم، د الله په رضا، د ولس په دعا سرې جنډې. حیدر نه سره جنډه خو کړې، حیدر ایستلی دی. دا خو خوش قسمت و. موږ به څنګه حالاتو کې حکومت کړی و یاد هم شي. دې ته خو د چا یوه پټاخه خلاصه کړې وه زما په خیال، بس دغه یوه پټاخه وله ډېره وه. نو لهذا زه نن راغلی چې زه ستاسو په ذریعه د دیر په دې غیرتي ولس باندې جرګه وکړم او د دیر په ولس زه دا جرګه کوم ستاسو په ذریعه که امن غواړئ، وداني غواړئ، ترقي غواړئ، د پښتنو بچو لپاره د تعلیم بهترین نظام غواړئ، د صحت یو مؤثر نظام غواړئ، د بجلۍ خپله برخه غواړئ، په ګیس خپل اختیار غواړئ، په دې معدنیاتو خپل اختیار غواړئ، هغه وعدې مې درته خېټ وکړم چې چا راسره کړې وه. زما وعده نه وه، د بل چا وعده وه چې پوه یې نه کړه چې دیر ایکسپریس وی شوی وعده که نه. نو نن درسره په خال کې ولاړ دا وعده کوم که تاسو خپله ذمهواري سرته ورسوله او ما له خدای اختیار راکړ، دا مې درسره وعده ده. نور نه شوه خو څنګه نه به انشاءالله دیر ایکسپریس وی جوړوي. ډېر لږ وخت پاتې دی. خواست درته کوم چې په دې درو کې خوارش کلي په کلي، کور په کور، اوجه په اوجه جرګې وخت ډېر کم دی. د اتم تاریخ نه مخکې ډېر لوی تیارې کول دي او ټول لوی تیارې بیا د اتم تاریخ لپاره. دلته لاندې نظریم خبر بیا څوک لګیالي وي دي په آزاد امیدوارو باندې خبره وکړه چې چا د خپلو کشرانو دا تربیت کړې چې د بل بېعزتي وکړي، هغه نن تللی دی پاڼیاله کې مېله باندې راخیر. زه د خپلو کشرانو دا تربیت نه کوم چې د بل بېعزتي وکړي، زه د خپلو کشرانو دا تربیت کوم چې نورو ته خپله نظریه ورسوي. او زه خپلو کشرانو دا تربیت کوم چې د باچاخانۍ پرچار وکړي خو عزت او احترام د هر چا وکړي. دا زه خپلو کشرانو ته پرچار کوم. همت وکړئ، کوشش وکړئ او که تاسو خپل میدان وګټو، الله دې کړي انشاءالله باندې خپل پردې واچي. که تاسو دا میدان وګټئ، دا میدان، نو یو وعده سره زه کولی شم مردان ته به تاسو مبارکۍ له نه راځئ، مردان له به زه تاسو مبارکۍ له راځئ. او هغه مبارکي به زه اول ملک صاحب نه او زاهد خان او بادرجي صاحب نه نه ورکوم. هغه مبارکۍ حقدار به دي، دا مبارکۍ حقدار به تاسو یې، مبارکي به زه اول تاسو نه درکوم. او که سبا تاسو ګټه وکړئ، اختیار راغی، نو دا هم درته بربنایم د دې مخکې که اختیار هم راغی نو هغه اختیار به هم تاسو د دوی په لاس کې دي، هغه اختیار به هم ستاسو په لاس کې، د دوی په لاس کې د شریک اختیار وي.